الله تعالی به خیر دی چې ناظم صاحب راشي نو زه به وینم ناظم صاحب راشي خیره ده دا غپ لګو ورته یوه خبره مې وورو و په کاغذ یې ځان ته راولیکو خیر دی د عزت دپاره راته ودرېږو بهادر پر په الیکشن کې راته په مقابله کې ونه درېږو ناظم صاحب د الیکشن مقابلې نه نه یو راغلي نو یې بیا د خو ته په چو باندې تورې قوه نه څښم ناظم صاحب زمونږ د دې علاقې کارونه به ته کله کې د الیکشن نه مخکې خو د دونه غټې غټې دعوې کولې زه به دا کوم زه به هغه کوم دا کارونه به موږ کله نه یوازې تاسو مو ټینارو کړي دي چې په ما پسې دغه دارڅو نور چا پسې لاړ شو وزیرونو پسې لاړ شو چې د چا په جلسو کې زنده‌باد مرده‌باد چغې ویلې موږ په تا پسې زنده‌باد چغې وایو اوس دغه نه چې خاصه کاټرو تروپر تاسو ټول د پیژنم په خوله باندې زنده‌باد و پړه کې مرده‌باد چې کاټرو جی ناظم صاحب دغه خلکو ته د اجرې نه بور د تلو لور وښایه هسې د تلو لار وښیه تر څو یې زموږ کارونه نه کړي موږ د حجرې نه نه ځو دی خو نه ځي سپي به بسېږه سپي خو ده دی جي روباسه او ته وایه چې ایمرجنسي ده ورته غلی شه زمونږ کره سپي کوم دي چې ته تو کوې د کور مالک سپي مې واپس راغوښته چې دوی تا له وټونه ولې درکړي دي مطلب مې دا دی چې دوی تا له وټونه ولې نه دي درکړي دا مخالفه پارټي وه دا خبره دی صحیح ورکه نو ښکوري هغه په شو څه شو سدي هم پچا بوجا روړه پچا اچھا څه کړم بیبي زما به دې سر ها ها داسې کې ګوره एकदम کنه نو زما په سر یې ږدي نو ته ونیولې چې ته ما په سر کېږه دې خوا یې کېده پته نشته چې د ناظم لا څه شی ساتلی دی او پته نشته چې ناظم لا څه شی کړی دی څه دې وویل زه یو ځل خبره کومه که اورې واوره که نه اورې مې اوره د دې غوږونو علاج دی وکړه زه ګورې دماغ مې ته خرابېږي توبه خدای توبه د لیونو اوسه دماغ خراب کړي مړ ته خو له خبره نه پوهېږې وایي دا خو مې د چارسدې بابو ده هلو بابو حساب دی کوچای څه شی دی زمړی ما ته دومره په مینه आवाज وکړ کوچای او ته دا چی شه څه ته وایي نو څه څه وې ما ګوره نه چې کار کوم ولې دا څه کارونه نه کوم دا څه وزګار کار هاي کاش چې زم د بیبي په شان کې به څومره به ښه وه کاش چې زم دغه په شان وي د ناظم په شان وي نو ښه به وه دا مړی کار کوه سړیه بیبي په شان وي بیبي په شان وي کار کوه څه وه خواره نه کیسه لږ صبر وکړه ته ځایما ښه بمبا دا خو یې په ټوټو توړلې ده خو زه بیا یې تېسوم سړی خو پکې ډګه واوره واچوي که واوره یې زما د کلي کمقلو خلکو د تېر شوي الیکشن کې چې کوم دی که نه زه د ناظمۍ دپاره نامزد شوی وم خو د دې حجرې مالک چې کوم دی که نه هغه ما سره دوکه کړې ده یوازې کاټرو او هغه ناظم شو او زه په زه پرېغوستو یعنې ما سره یې کاجي کړې ده دا څه چل دی چیرې دا څه کوکې وایې څه چل دی تو سره ما کوچي کې را کړې ده تا نه یادومه ناظم شاه د عوامو نه په شا مو نه یادوي او ته ماته ده ووایه چې دا ته پکې لاس وکړې که نه د غوږ دا شا ده له ووامه څه ولکه دا ناظم خان ناظم دی که نه بل پکې لا کم ناظم راغی
دا لا د څه ناظم دی ناظم خو اصلي دا دی راشه دی خوا ناظم صاحب لږ راشه دې ته ناظم وایي ویم دا ته ناظم صاحب تا چې تېر شوی الیکشن وګټلو که نه نو قسم په خدای زه دونه زیات خوشحاله شوی وم که نه چې د خوشحالۍ د لاسه مې دونه ګډل چې زه تا ته ویلی نه شم لکه داسې بلکې راځئ څه کار ګډېږي که نه نو دا موږ څه لا ویلوړ یو ارصافې سرده با چوبونو ناظم دی سره کیږي نه اورګه اوبرېګه بوډا ستړی دی دا بوډا دې چلوي بوډا باندې هغه نیکوي هغه نیکو دا نه یادومه دا یادمې ده لیونی دې سړی ته مې بس کار کوي لیونی دې پرې دې کومه ګډا دا میټ پورا کو ګډا دا میټ پورا کو Está delegado, me pura que vosotros me equivoco, me pura que Saído, no lo verá. Ya se te ha salido. ¡Bájate! ¡Jade! او بدرنګي څه چل دی او دا څه چغې شروع کړي او نه دا بدرنګ لري چاته ویلي هر څوک بل نو ما پیژني خزه اوازونه مې درکول نه ارته خو شي بدرنګ مې ته ویل کنه نو څنګه رومنډا کا اے تا لري په واټ کې کا ګوره ته ما ډیره خپې جنې مو سره مې ډېر با کوس نه کاوه ته مو خپې جنې نوزم یم نوزم څه کادو کارېلا نه یم د خلکو لپاره به ناظم زما لپاره صرف ناظم شاه بس ته ویل کې بس رولا وکړه مو پکا ته وې ستروما لګا کې کولا رولا ډېر صاف وګم شاباله دوما تم دروما ورشه لاسونه وینځه اكو چې سپیرم په دې وخت ورته لاړه بالو شیادی دادا پہ دجپور پسند پدے جنگ پسند نمائی کے وے چینگی بیخو راخه دې کنه الله خو دې ډېره خوشحاله کړه خیر خدای کنه نن راته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي څه خبره ده خبره ته کومه کنه مړې ته ما دومره خدمت کوي نو دعا به ته نه کومه ای قربان د خاوند خدمت خو په ښځې باندې فرض وي که نه کوچه جانې نو په دې خبره خو مې خوښ یې کنه ای ته زر چې وس که زه به بیله ورسمه که ناوخته سو بیا به راته کارېږي یاره په ایمان کې مې د دې بیبي د خدمت په کار پرېږدو چې خو د به څه چلو کړو یمایې چې دا بیبي ستا نوکر وې که نو ټیک بیبي وې نو څومره خوند به یې کړی وې ای غم په سا زه هم ویم چې ته خان وي هغه ستا نوکر به څومره خوند به یې کړی و مړې د قسمت خبره ده نور چې درکړم زه به ته ورځه ته په شا باندې ځان رسوله ځان دا وارې ځان پکې به څوک د قسمت خبرې دي والله چې پوهېږي زه لاړم ته ته ورځه हाँ जी څه چل رہا ہے जी دا څه سوچ لګوئ سوچ مې دا کولو چې دا وخت څنګه زه تېري دغه الیکشن بیا په سر باندې روغلو ماته خان جی ان شاء الله دې پیرا بیا وګټئ څنګه وی ګټو که دغه خلک موږ له وټونه رو نه کړي نو بیا به څه کوو څه به کوو
که دومره یاریږي نو دې پیره الیکشن ته ما ودروه څه الیکشن ته تو ودروم دغه خپلې مشهودې لرې کتلې دي ولې زما په مشاهده څه چل شوی سکاټرو مړه دغه مشهودې له څوک وټونه نه ویر کوي نو تا له هم څوک وټونه نه درکوي چې څوک حجرې ته راشي راته به سپي وپسې کا خو سپېره ساړی یې و سپېرې خبرې کوي اها چې یوه جلسه مې ته حکم که ده نو ته کسه چې دغه خلک موله وټونه څنګه نه روکوي ناظم صاحب لیوني شوي به وي لیوني شوي نه لیوني دي همدغه سیاسي لیډرونو ته په جلسه کې دوه خبرې خواږې وکړي همدغه خلک بیا وایي چې زنده‌باد زنده‌باد اها تا په دغه خبره تو سره لږه مشوره کړه ارڅه نادم شاه نادم شاه نو د مورونو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت وکړو او د مو جلسې له تاسو روغلو ډېر خوشحالېږم د زنده‌باد نارې نه وای د مرداباد نارې وای نو انشاءالله تعالی که خدای پاک زه کامیاب کم نو د تاسو کوم پاتې کارونه چې دي هغه ټول کوم تا کلی کې کړي څه دي چې پاتې کارونه خیر دی دا دلې چې وګټم که نه د تاسو چې کوم پاتې کارونه دي هغه مو کوم او یوه خبره مې ور و چې د تاسو لپاره د ما د حجرې ګېټونه ایني ټایم کولاو دي هر وخت ورتلی شئ چې سپي راپسې کې ها نه تروپر نه زه به ټول سپین ترې کړم کوم سپونه چې تاسو ډارېږو سکه اوس به څنګه سپي راولې نه تاسو خو د مورونه یئ انګریزیو دیسي سپي هیر کو خو کسو تا د الله خپل رور هیر نه کو دا قیمتي اوټ به موله روکاوو اوټ خو دې رانه په سترګو مو نه لیدو ولې یې په ټماټرو ویشتې چې د ګاڼو ګزارونو غي در باندې نه دي کړي داسې فریادونه کې خدایه غار شي په غوسه کې د ټماټرو ګزارونه لکه د کوړي وي د کوړي وایه دې وایه لوسروکا وای ټول بدن مې تک شینده وای کوچای و کوچای عجیبی بیجی شابه کنا تا زهر پخیږي او کنا اوس په خان د جلسې نه راشي روټۍ بغواړي بیا موږ څه جواب ورکړو بیبي نو جاسه وکم ور مې واپس کړ د ځان ورپسې کما ځان لمبه کما خو چې څنګه په غشي دنه به ضرور ما تا ما سره نه غږی ولا هغه بیبي دا مورې چرته کې سدي ټماټر دي په جلسه کې د په خاون باندې د ټماټرو سمه بمباریو چا ولا یو ټماټر می راغونډ کړی دا ګوجا کې مې دل وروړو څه خان خلکو په ټماټرو وشته او کنه مله اوس دعا کوي چې بل ځل په جلسه کې خلک په الوګان ولیکنه په ایمان چې هغه ټول الوګان هم دل وروړم الوګان خو ډیر یاد کړل څه دی وی نو سمې خو ستاسو فدی خبره مې وکړه په دې خپه کې بس رکشه واخد ته دا فدی په خبره باندې نو سړی خپه کېږي نو عجیب غونډه کار دی نه راځه دا غلطه په خبره ورپوهېږي نه ځار مکو چې د دې ټماټر په ځای ده ته په کاڼي ویستو نه ښه به وه دا ټماټر تا دلته راوړل خو خپل کور ته به دې وړو که نه مخکې چې داسې ناظم صاحب دا خلک په تا له وټونه نه درکوي اورې همدغه خبرې خو زه په سوچ کې اړولی یم ګوره سل پیرې مې ته ویلي چې ما الیکشن ته ودروه خو ته چا مني غلی شه که تا ته ما مخکې ویلي چې دغه بشران یې نه دو دا د الیکشن نه که تا بیډکه وای خپل چودر سره پې غځاوه ودېر برده ناظم صاحب دغه پوره مې کور ته ورسوله پورې
څه شي بورې دغه بوره کنه د ټماټرو بوره کنه خلکو چې په جلسه کې به وښتي کنه خو ایمان د کوم کنه دانه دانه می راټوله کړه هله ته په بورې خاندو کېږي ها دا څنګه دا خبره ده نو ګوره ما خو ته د فېدی کار وکړم ته ورشه لک تاسو کا ټماټر دومره ګران دي چې حد به تمام اسنه کا تو ګوره په دې غم پښا باندې زونه ګرانی تو ته لک خپ غورو ګوره کنه نو ګرون به پینې نو کار مې نه ده لکه تو پوشن او ها دغه غور کا تو څه خبره ده او کنه رښتیا وی کنه ولې راته په غور باندې وګوري نظر ماتي خلیشه مړه خاجي زه خو هم چې دغه غم پښا الیکشن ته ودروا نو په دغه کې بوله ده چې پیدا دو دا پکې شته کنه نه کا چې ته نازم شي اډر بستا چلی او دستخط به ده چلی ورکا خبره خو دې ځای نیسي نه تاسو د خپل کې څه پټي پټي خبرې کوي یاره ستا د فایدې خبره کو کنه ورکا شپشو نه ریږه غپشو چې الیکشن لا دې ودراو ونه زم شي نو لا ولا چې ناظمي زه چرته کوم مله د تقریر چل کم ځای کې راځي دا تا تقریر کولو د خلکو په ټماټرو باندې وشتي کې دې چې تقریر کوم خلک ما په پیټه کدوانو بیا وسکو ها خدای ابوګه مړه ها هیڅ کرونا خبره نه دو په چلچا کې په مو په خبره کاوه راشد اوس نار وګوره نه زه ته نه یو تاسو کوم ته به مې یو خبره کړې وي په چوکر اغشتي و را باندې کړی یې سره به وسکو مړه باسي خبره نشته او زونه جلسه لا تیار کا تاسو ګورئ ما ته خو ځان داسې ښکاري په ایمان د کوم چې لیونی بچو مکمل به لیونی رورو زما تقریر واورئ ښه داسې کار دی چې دې ځلې به ګورې تاسو خامخا ووټ ماله راکوو ولې دا سم خلک مړه شو چې اوس به مونږ لیوانو لوټ ورکوو ووټ به څنګه نه راکوو تاسو خدای بیخ وباسه ولې زه تاسو ته لیونی ښکارم څه څه دي وې لیونی انتخابي نه خبرې سي خارو خار زما نه خاد خار کم دی خار زه یم کنه او زما تصویر ته ګور یو ټاپه پې واښئ نه چې موږ تا له وټ درکړو ته موږ له څه راکړې لاتې به در کوم کنه ورکشه مړه ته موږ ته وخت مه خرابوه ده بالکل وخت به ګورې نه ضایع کوو ښه زه بلې جلسې لمزمه خو ګورې که وټم ماله را نه کړو نو بیا به زه تاسو ته وښیم چې وخت خلک څنګه ضایع کوي اور کیا تو چل لیو کو اغم پشو کو غزونه جمع کو کاغذونه واپس شو ناظم صاحب تا ته وایي غزونه واپس شو او ناظم صاحب اوس پکې دا شرط دی چې چا چې خپل جایداد نه وي هغه الیکشن کیسه نشي اغستی اوس به څه کوو څه ووایم نیکم که څه کوو سهال سلیور خو بیبي کنه یو لار شته ته مانی سلی نه مانم وړکیا لور راته وښیه صرف یو لار ده هغه دا ده چې خپل ټول جایداد خمپشا پسې ولیږه زه لیونی یم پوګل یم که دې موغ مې خراب دي ته خولو یې وخله ټول چې دود غم په شو په سولیکا چلا لیونی سپیچ چلایم اوه ناظم صرف الیکشن پورې واپس جایداد ولیکه چې الیکشن ختم شي نو واپس په خپل نامې ته واړې اډر بستاوي او دستخط به ده خمشاوي بس ورکه دا خبره مې ده خوښه د مخکې وګوره نیکه زما به د ډېرې خبرې خوښې شي غپه شو څه شو هغه جلسې تیارې کوي خدایه داسې ستړی شو بابا خاوند دې صرف الیکشن ته ولاړ دی پاسه څه کار کوه څه خوند کېږي نه بیبي د سهار داسې خو مې په کارونو باندې خونه ډنګه شوه لکه د ما خورم
اوس په د غرمې روټۍ هم خورې نهاره خو نه تېرې پاسه د غرمې روټۍ تیاره کړه دا ما خورمه هاي 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 نخرو ته یې لا ګوره خدای پاک ستا ورکړه چا له څه ورکړي سهار سي غرمه سي ماښام سي خو د دې دا خېټ ډک نه سي زه روټۍ ورته تیار کړم ګوال دی غم پاشا زنده‌باد غم پاشا زنده‌باد غم پاشا زنده‌باد اډولو ما دا خبره کوله کنه چې نویم کنه څو یم یا څو یم خان پسې خبرې کوم خان دې کنه مړه نه سړی دی په ایمان چې ټک کار سړی نه دی او خوش سړی دی وایه کنه نو څو یره خو چې ویډیو نو کال خو ما غوري زما خبرې ته وکړې مړه دا کوله نه ده ته به نسوارو دغه لنګره ده او دې بریته ته وګوره کنه بریته نه سم ته به سپلای پیړ مال زه خو یم چې بیا چلته مو ګورې کنه مړه په خښتو ویلې سم دا سر ولا مات کړي ولا نور خو نه راځي نور پکې څه څه هیبونه دي راته چې وخت پسې وته وي مړه غم پاشا ستا انتخابي نښه څه ده ادما انتخابي نښه ده کنه چنډه خاله هغه وګو کې هغه باندې چاپه نه کوي ډېره زموږ بخاله 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 غم پاشا زه مې له تو خوښ شم مړه توغو د په شرمونو وشرمولم په شرمونو نیکه دا سره مې کار دی نه نو څه کار دي ته ما کوی کنه چې څه کار دي بالکل ما ته ویلې چې ها څه دي ګوره نیکه چوټونه وګټې زما یو مسله ده هغه به راله حل کې ولې به درته نه حل کومه مسله دې راته ووایه زما کور د ستنې نه ډېر لرې دی او د تار غم به هم راله کې مړه داسې دومره ګرانه خبره خو نه څلور خو به درله واخلمه داسې کار وکړه دلته به څلور ستنې ولې یو څلور ګونټه ولوله همه کلي جامې به پرې ګنډي نه نیکه ته پوه نه شوې زه د جامو ستن او تار نه یادوم د بجلۍ ستن او تار راته یادوم د هغې غم به راله کې نه زه ته یو تپوس کوم ولې دا د بجلی مشر زما نیکه دی او که زما پلار دی چې ماله به ستن او تار راکوي عجیبه خبرې کوې سړیه نیکه تیار راغلي دي ده وګوره وبې وله دا بس راغلي دي بس په خپله مې د لوله کوي دې سره زمونږ ورسته کار نه ښه او که نه ځان پوه که او اوټ خو به ماله خامخا راکوې ګورې داسې به اوټ درکوو کار به نه کوې اوټ به درکوو د اوټونو نه مخکې داسې خبرې مه کوه بیا به نه کوم ښه بس دا توبه ده اوټ به راکوې او اوټ به درله درکړم نه کله اوټ خو به څنګه نه راکوې اوټ خو به خامخا راکوې مړه دا سیاست هم عجیبه څیز دی دروغ په کاډو ګناه نه ګڼلی کېږي راځه مړه راځه خېجه دې خوا یو غم نه دی مړه خدای دې مې کامیاب کړي نو السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام ارڅه ستړی مشه ښه نو د ما نه مخ لکه د لرګي رېګمول د ما سترګې لکه د پیشو د ما نه برېت چې کوم وي دا د سابلو پېڼ وي او د ما نه کوله چې کومه وو نو دا د نسوارو لنګرې نو تا راته چې څه ویلي وو زما خبرې مې مچو کې تا راته ما پسې خبرې کو مې بس ټیک ده نو مو خو ټوله ویو چې مو پسې خبرې کوه مو خو ټوله دا نه ویلي چې د مو ناظم صاحب دا ته څه کې سړی رضاکه دا دومره خرچه دې پې کړې ده دا خرچه به د کوم ځای نه راسر کې وایي غم پاشا
ولکه د سره خبرې کوم غم پښه نه د تیز سر زه تا نه خفه یم ګزار دې راکوو ته وایې کې کسا ته خو مړه ها ته خو د مور یو سپین نوکار یې تا څنګه خفه کولی شم مړه ها پخلو شه که نه یور شه که نه کسا مینات دې ته کم ولکه د سره پخلا شم ول څنګه کې ته ول څنګه کې ولې خیر خو چې ګزار دې وکړو ټیک ده اوس پخلا کېږم خو په ایمان درته وایم که نه چې په خپو دې راته زور نه کړې په والله کې زه پخلا کړم پخې څه مړه مالې دې هم دله زور کړم پخلو یې پورته د الیکشن کې څنګه بس خفه یم ته نه صفا خبرې ښیي په ایمان چې بل چا سره به مې اتحاد کړي صفا خبره ښیي سام ګنې خلوی دې تا نه کړې نو بوځم ولې تا ښځم څه کې نیکه ټول جایداد دې ورپسې لیکلي ماسخه دې کار نه کوي یاره کسا ته کولې نه لوټ شه او چې پخېږه او ښه ښایسته حلوا هم پخه ولې نیکه مېلمانه را روان دي هول مونې نشته دی دا خو دغه نه دی غمپشولی پورې را بندوبست کوو نه ته رښتیا وې رښتیا وې که نه مړی چې زما دپاره ته دا بندوبست کوې که نه په ایمان درته وایم که نه الیکشن څه چې ولا چې توپې ته هم درته ودرېږم زه ورځم حلوا دپاره لږ سم زور خو کوه که نه بیبي جي څه دي څه چل دی چې داسې وترې لږې مزېدارې چای او حلوا به پخه کړي ولې مېلمانه دې څه نه مړې مېلمانه څه کوي مې خو زما دپاره ویل چې چای او حلوا در باندې خورم دا په کومه خوشحالۍ کې دا د وجونو په خوشحالۍ کې ها د وټونو په خوشحالۍ کې ها هو که نه ها ودرېږه چې اوس خو یې دا لږ خوراک وکړه داسې کړه داسې کړه دا ستا خاوند دی چپ او تم غلي کېنه که دې په تم را باندې کوم غمپسه نه زما خطا ده ما ګناه ده صرف د چای او د حلوا مې درته ویلې په ما باندې ګزار وکړي څه تا زما سره نږدې څنګه ودرېږه زه درپسې ناظم شاه راولم اوس یې درپسې څه شروع کړی دی ما باندې ګزار وکړو ما باندې ګزار وکړو نو څه چل وشو څه دنیا ورو راشوه چې ګوزار یې وکړو راشه بېرته یو دوه غره به نور هم Basta! Sare tu rogra baulu. Osko da gosa tu ka kar pade. Zamarunu kyanjo. Zama da khabara ko kulo ko kunu bani wawri. Tasu da rur ragale de. Tasu ba gore de zali ut mal rakawai. Tasu مخکم خپل وټونه ضایع کړي دي تاسو چې ناظم شاه له وټ ورکو نو ناظم شاه تاسو له څه وکړل تر اوسه پورې خو ګورئ دې ځلې به خپل وټ بلکل نه ضایع کوئ او دا وټ به دې ځلې تاسو ماله راکوئ او ما به کامیابوئ بیا تاسو ګورئ چې زه تاسو دپاره څه کوم واورېدل که نه لاسونه خو پړکوئ که نه او دا صحیح ده چې لاسونه نشي پړکولی صرف د بې اواز وکئ ځه زنده‌باد زنده‌باد پاشا خان ناظمي یو ځل بیا مبارک شه خدای دې وبخه خدای دې وبخه تاسو ټول خدای وبخه نوم خو دې غم پاشا دی د خلکو کارونه شاته نه کي نو مړه ولې به شاته کوم
تاسو ټول بالکل فکر مکو ان شاء الله تعالی. اوس خو ما ته خدای پاک دغه ناظمي راکا او ته اوس ګوره چې زه تاسو خلکو دپاره څه کوم. هغه د زما نه وړاندې چې کوم ناظم و مړه څه غل و دا یې ناستې دیګي ته وګوره سم دیګي ښکاري. وایم ده خلکو نه پیسې به هم والي غلا به هم د خلکو نه کوله خلکو نه به جایدادونه هم نیول. خو زه به دا کار نه کوم. ما باندې الله تعالی ډېر لوی فضل دی ماله الله ډېر څه راکړي دي. به دا جایداد او دا پیسې زما دپاره ډېرې دي بلکې زما د نوسو او کړوسو دپاره هم ډېرې دي. او تاسو دا یاد ساتئ چې زه تر څو پورې ژوندی یم که نه ستاسو کارونه به کېږي انشاءالله تعالی. غم بچاخه غم بچاخه غم پشا الله دې خوشحاله ساته ډېر ښه سړی غم پشا غم پشا مخامخه مخامخه دا بابا بیا ماښام روښانه راشه ښه. ها وړکیا نو زه خال یم ها زه دیګونو والا یم ها. ولې بد مې ویل دیګونه والا نور څنګه وي او غلا خو دې کړې ده خو ټولې دنیا ته ټول کلی خبره دي. د مو پیشو مولا مې و او تا څه ویل چې دا جیدو د مو د کړوسون ډېر دی چلا دا جیدو ستا د پلور دی نه نو دا جیدات ته ټول ما پسې پخپله نه دي لیکلې پخپله همتا لیکلې ما پسې نه نو دا څه ګرانه خبره خو نه ده. اوس به دې نه په دغه ټکي به دې نه واپس وکړم. نه نو څنګه به یې رانه واپس اخلي ولې زه تا ته سرخوږی لیونی ښکارم چې ته به مانه جیداد واپس اخلي ځکه نرشه ته خو یې مانه واده. زه ټوله ستا جیداد نه زه ټوله خپل جیداد یادوم. نو زه خو ما ستا جیداد یادوم که نه ولې تا هغه جیداد ما نه دی راکړی چې یو ځل څوک چاله جیداد ورکړي هغې ته ګورې واپس نه اخلي. او سکرټرو دا څه وایي؟ ډېر ټیک وایي. زه سیکرټري یم د ناظم صاحب او اوس ناظم صاحب دی دی ته نه. ګوره سابقه ناظم صاحب او سابقه خانجي ښه په غور زما دا خبره وره ته چې ناظم یې د ستا نوکر و تا خو منې که نه. اوس چې کوم دی زه ناظم او ته زما نوکر یې ځکه چې دې ټول جایداد زه مالک یم او ستا ښه ده چې کوم ده بیبي چې ورته ته ویې که نه او موږ به ورته بیبي ویله. اوس به هغه بیبي زما د ښځې نوکر یې که دا هم خوښه دا نوکریان د دواړو خوښې یي چې ته به اجره کې نوکري کوې او ښځه به زما د ښځې نوکري کوي خو ښځه به ټیک ده تاسو دلته اوسېږئ او که دا نه منئ نو به وځئ وځئ خالي کې د اجرم او دغه کورم تښتئ او زه به په ایمان درکړم که نه مکمل دیګي ښکاري او زه چاته دیګونه پخوه دیګو. دا څه وایې؟ ته اوس مو د خپل کور نه او د خپل اجرې نه پره کوې. د پلار اجره دی دا دی د نیکه اجره ده دا اوس زما اجره ده اوس زما پوهېږو که نه که د نوکر په حیث دلته پاتې کېږي نو خیر دی پاتې کېدی چې یعنې مالکي دی زه نه منم. اوزه درته ویم ګوره د ناظم صاحب خبر ومنه تا سره نور څه پاتې دي خپل ټول جایداد دې ته پسې لیکلی همدلته پاتې شه که نه چېرته ډېر بنیاد دي اوزه د هر سره سولی لوسه و ظالمه د محل نه دې په ډېران اړتولم او دومره ظلم څوک چې ورسره کوي نو غواړې غار کړم تداول مه کوه لوس مه چلاوه. بس روتي تخيكا بس روتي بخيكا رفاري وای دا څه کوي راشه دا لاره وګوره. تا خو داسې ډول سینګار شروع کړی دی ته به وایې چې بیبي ولې بیبي نه یم څه بیبي ته به وایې چې د رښتیو بیبي ده. د رښتیو بیبي ده که نه ولې ته پکې څه کړې څه چې دا بیبي ده که نه نو بیا ته خو خان یې نو خان یم که نه ته پکې څه ګڼې ته ورته وګوره زم د واده زلمې ښکاري نو بیا موږ خو به ستاسو نوکران یو نو
هو رښتیا ویل څومره ښه ښکاري ها ولسمه خوځه ربړي ستا په دماغو ټکولو به هم زه ډېره ښه ښکارم دا خپل دماغ دې ټیکه ښه ګینې ښځه او خاوند دواړه دې کوره چلم ګورې څه ته به اوس موږ د خپله کور وباسې ګوما دا دومره بکواس کوي تور تاړو سوی نه دا ګوما دې نه دی دا ګوما دې خپل ځان ته څه ویلی چې مالکانو ته نه څه مالکان سوټه و سوټه دا دې څه وایي سوټه ورڅه که نه ښځه دې څه وایي پوهېږې که نه پوهېږې که نه سړیا دغه ټیک وایي ښځې د نن نه پس دا د موږ مالکان او موږ د دې نوکران مو ټول خپل جایداد په دا پسې ولیکلو د نن نه پس د دې ټول جایداد مالک دغه دی په دغه کې زه څه نشم ویلی ګوره چې اوس څه شوي دي او خو شوي دي که نه بس پرېږدئ که نه څه لانجه څه دی جوړوئ که نه ګوره ته زما د ښځې اوس نوکری او دی چې دی که نه ځوان دا څه چې ورته سوټه خانې دی اوس زما نوکر دی په دې پوهېږي او که نه الله ستا لاک شکر دی دا چې ته زه خوب خو نه وینم چې دا سوټه او دا سوټه نه د زموږ نوکران کړو موږ د خانان کو شکر دی خدایا داسې چل دی که نه ګوره ته خو اوس مالکه شو د خیره که نه دا ستا نوکران دي بس چې څومره کار چې اخلي هغه ستا ډیوټي ده او زه دا بس ځان سره دغه ته بوځم پوه شو که نه دا بسې دا خو واله که نه دی به زه ځان سره حجرې ته بوځم دنه به زه حجره کې کار ولم او بس ته پوه شو او دا پوه شه چې څه کار دې نه اخلي ستا ډیوټي ده خان دا ساعت څه ولاړې راسه مالو د پخپو باندې زور وای مخلاصه دا نه خوراک کړ د سمنن د ګوندل میخه جوړه د صاحب مړې ډېر خمونه به درا باندې کول زور کا لاس کې زور نشته زور مې تیار خورل دا زور کې خپې صاحب ځکه سړیا ځکه نه پاړه د کدو دا نری کمیسې د جنریټر رڼا کوي نه او ګل پاړه ځالکه وره ځکه نه سلم ما څخه خرابېده شبه نه زما زه ته ما دلته نه اوښتې شې سبا به زه وزیر اعظم یم او الله چې بازنګړې در باندې واړوم هغه دی بل هم راغی پرېته دې ولول چې پکې ته ګومنځه سله وې پرېته دې ولول چې پکې ته ګومنځه سله وې ته په خپله غلې نو نورو ته غل سله وې پیمان چې دی دې پېژنې ورته وې زه غل نه یم کله چې راغی ناظم صاحب دې سرخوږي خو په ګډو وړو سندرو موږ له مازغه وخوړه دا ګډې وړې سندرې دي سر دا ستا په چرګو کې پیریان دي چې کله راشي یا ګی بل ځای اچوي نه نه دا ولې وې دا سندرې ولې وې ولې د نیا واده دي نه جي د نیا واده خو مې نه دی د نیکه واده مې دی که څنګه نیکه دا ده ورګه او زه ټوله د تو نکاح کوم نو څه یې زه تو د نیا نوسای دا خبره کوم درته تاسو خو دواړه په خپلو کې مونږ په کار شي به لګي دواړه یو شي هلکه څه نه راغلی یم پیتي خورم ښه پیتي خوري څه دی پیتي خوري دا داسې کارو کې دیګو ته به یو دیګ پیتي پخه کړي او دی پکې لکه د مړه ولولي مړ به شي او مړه به شي نو ایله به دې خلاص دا ستا کارو شو ښه زما کار وشو ښه بس ستا کار خو خو زما کار خو لا نه یې شوی که نه چغې مه وه یې خپله ته لږ زور وکړه شاپ څه دې لا په پښو زور وکړم مولا ویایې نه نو پلار ته به دې ویم پلار به دې راځي ماله به دې وکړي څوک به راځي ماله به دې وکړي که تا ورګه اول مه کوه ښه تا چې ووایم زه دې خاطر کوم که ته نه تا چې به ووالم تا چې به ووالم خو ما به دې ګودر ما به ته توبې وکړي چې مکو او تا به ویل چې نه زه خو به دې وم که تا اول مه کوه خپل الحمدلله ویل شه ورته بخښي چې هله دور وکړه ماله څه کې اس د لوښ مې ځل خو به ډېر خوند کوي که نه
بیبي جی ټول کارونه مې ختم کړل لوښي مې ووینځل او کټوۍ مې پخه کړه ډېر دې ښه وکړل زه د وس چوټي که خپل کالي ته سه خپل کاله ته ځه ولې دا زما خپل کور نه دی څه د مینګه کور نه دی څه دا ستا د پلار کور دی دلته به نه اوسېږې تاسو به هغه کور کې اوسېږئ کم کې چې مونږ اوسېدو هغه ټیم مونږ نوکران وو تاسو خانان وئ اوس مونږ خانان وو تاسو نوکران یې هلته به اوسېږئ ښه وایه وو وای وو هلته به مونږ څنګه اوسېږو څنګه چې مونږ اوسېدو هلته به اوس تاسو ډاډ اوسېږئ هغه خو څه هغه خو د انسانانو د اوسېدو ځای نه دی دا ویل غواړي که نه دا مونږ انسانان نه مونږ په هغه کور کې نه اوسېدو وایم ستا به وځه اوس په ټول عمر تاسو په دغه کور کې اوسېږئ اوم ته اوم ستاسو غوټه وځه درته وایم ستا خبره وړه سهار وختي راشي چې ناظم صاحب ته ناسته تیاره کړي څنګه چې به سهار وختي مونږ راتلو پوه شوې شابه ځه تاسو ته پاته ورغی چې د غریب سړی ژوند څنګه یې پټکای خو واپس روکو اوس دې خوله وکړي چې دغه جیدو د موله واپس روکړي دا څه سوې ده دومره غټ سار مې وکړ پکې ویل که نوکر سړی و تا به د خپل جایداد څه نه پاوله کولو یاره خو چې یو غیړ کوتک وي که نه او د موم لوی اوس په مو باندې ګزورونه هم کوي ګزورونه ویل که نوکر یې په خون باندې څنګه ګزورونه کوي خو خیر موم پې ډېر ګزورونه کړي دي هلو جایداد یې څه پوره ورکړو سره خولای خو دې میرود شي دومره غټ عقل پکې دی او خپل جایداد مې وړکي لا ویل تر اوسه خوبونه ډزئ ما ورته ویلو چې سهار وختي پاڅېږې نو څاروله به واښه راوړې او دې صاحب راته وده دی پاسه اورې راشه دا ویوتله بیا راخلاصه یې پړې چلولې اورې ګچې بل ته ورسه ولې بابا د بابا بچیا تا ما ته ویلو دا بیا څه چل شوی دی چې زما زوی وهي دا وګوره ما ته ویلو بابا د خوبه معافي وشوه غلطي غواړم خدای دې وه په ګډوډو سره باسه معافي وشوه غلطي غواړي ورک شه څاروله ګیا راوړه ټوله ورځ خوبونه کې بابا نو د سپید د لوډشیډینګ د لاسه او د ماتو د لاسه مونږ خوب کولی جو پاسېږه شبه ناوخته دی خدایا د دې هدف نه خو خلاص کړي دی به خوبونه کوي او پلار به کارونه کوي که مشران ژوندي وي نو کلچران کارونه نه کوي کارونه نه کوي که نه والله که دې کور کې پرېږدم بس دی لږ غلی شه دا خور به چېرته ځي نه غلی کېږم غلی شه سړیه سم شه والله چې زه نه غلی کېږم وغچغي چې مړی دې خرابه شي هلکه وځه د کوره یا سړیه ډېر چې سر سبا خو راځې په ارام وڅکي که نه نو خبره وه ستا سره دا چای او د روټۍ غم دی او ما سره یې د هغې چنغلې غم دی خپله ورېره مې ورته کوژدن کړده وځه چې تر څو دې ځان له روزګار نه پیدا کړي چې کور ته رانه شي وځه یا خدایا چې دا همسې کېږي نه نو ته به اوس چېرته ځې نه چوسې زه د کور نه وشړلم نو زه به چېرته لاړم چې هر چېرته لاړم نو ولې وشړلې څه چل دې کړی دی لیونی شوی دی وایي کار کوه دا اوس د خبره ده نو دا خو درته ټیک خبره کړې ده چې ته کار روزګار نه کوې نو ستا واده به څنګه کېږي زمانې تا هم چرچر شروع کړو نوم دې هم بلبله دی د بلبلو په شان دی چرچر هم شروع کړم ګوره جلانډو څه کار روزګار کوه
دې خوشو ته شنو هیڅ هم نه جوړیږي او کنه د خوشو وته شنو خو څه نه جوړیږي کنه خو زه یو څه روپۍ ما ته در سره څه مال راکړه نو ما سره خو 100 روپۍ نشته ما چې تا سره کله 100 روپۍ پیدا شي کنه نو بیا ما سره خبرې کوي یاره جلنډو چې پتا کې باکل کله راځي په کلی کې د بجلی لوډ شیډینګ دی او پتا کې د عقل لوډ شیډینګ دی اوس د دې سوچونو نه او د سر والو نه څه نه جوړېږي اوس ټول عمر په دې غوجل کې ناست اوسه څه وکړم دغه سوچونه نه بغیر مو سره عادي شو په عقل د کاڼې راپروزه د خپله لاسه دې د خانې تاج د نوکر په سر کو نو مو خو ویل چې د الیکشن نه پاس مې تاسو واپس وکړم خو هغه ډېر چولوک وختو مړه خدای دې خیر وکړي اوس داسې څه چل وکړه چې دا هر څه دې واپس واخله هاي نه پوهېږم چې څه چل وکړم موسغه مې کور نه کوي مې په څه طریقه یې روتښته وه او دا هر څه ته واپس ولیکه ښځې خدای دې اوس دې صحیح خبره وکړه اوس به یې ته موکه قسم موکه وګورې چې چاته پته ونه لګي ته چولو نه ویایې وکیل مو کور داسې رینګه شروع کړې دي جړم بنا ته ګورې نه چې مې د سهار راځېدلی دی خدای خبر چې څه مې خوړلی مې او که نه لا تر اوسه پورې کور ته نه دی راغلی هغه به چېرته ځي هغه هېڅ چېرته هم نشي تللی چې اوږې شي که نه نو پخپله به دې کور ته راځي کاکاجي جلنډو خو ماته چې پلار د کور وشړلم رینګه مه کوه د کوره مې نه دی شړلی خو صرف دا مې ورته ویلي و چې کار روزګار وکړه دا مې بد کړي دي نور بس بسې ځان دلپیسې ته څوک داسې خبرې کوي رښتیا وایي که نه کاکاجي همدغې خبرو خو هغه د کاره وویستو او بله ته ګوره رښتیا وایي نو رښتیا وایي که نه بیا مخالي شکینې اوسې کاکاجي خدای ته وګورئ تاسو خپلو کې جنګ مه کوئ رابه شي که نه خدای خبر چې دا جلنډو چېرته لاړو د بر کلي نه زه د کوز کلي ته څنګه رالم مازغه مې خراب دي او که څه چل دی دلته زه څه کوم اوس خو بېله یو خوله خلاصوي نو زه څه شو چې تاګ له وکړه تاګ یې بدل کو اوس به دې خوښ شم مړه ناظم صاحب د کلي خلک د ډېر زیات خوشحاله دي اورې خوشحاله به نه ده وګوره که نه دې قانون ته وګوره که څومره ستنې موټونه ګوري اوس تارونه چې کوم دي نو اوس الله دې بس پکې خیر واچوي اوس خو دا هم د هغې کار دی که نه چې تارونه اوس کله لګي کله نه لګي دا به اوس هغې دا کور د چا دی دا خیراړ وګوره که نه خیراړ هم دا دې کور جوړ کړو زما باچۍ کې خیراړ کور جوړ کړو دا څومره خټه کورې جوړ کړو حالانکې ډېر غریب سړی دی دی به هم خوشحاله وي دا وګوره به هم د بېلې ستنې موټونه ګوري د خیره سره اوس تارونو سره څوک یا لکه دا ته ما ویلي سو چې تا کور پرېښو وتښتېدې څوک یې ته ته اوس خپل پلار هم نه پېژنې هو تاسو ورته بوتې وایي
پلار یې پوره زما مور او پلار نشته وې څوکې څوک ته اوس خو بغیر والو نه کیږي دا څه کې سپین ګیرې سړی خدای ته ګوره دا کم رنګ خبرې کې بغیر والو نه کېږي ته ما ته څه وایي ما ته थानेदार साहब دا بابا ناظم صاحب تختی ناظم صاحب کوم دی دا دی ناظم زیمه ناظم زیمه دوه شکاله مې مساتو کړو چې څلوېښتان مې قبول او ما ستا غوندې ناظم ما چلته نه دی थानेदार साहब زما خیال تاسو د علاقې ته نوي را بدل شوي زمونږ د علاقې اصلي ناظم دی اصلي ناظم دی ونیسئ زما نوم چې غمبچه دی او د دې علاقې اصلي ناظم یم ناظم نه ده اتي سره تاسو ما پرېږدئ دا زما زوی دی هلکه دا دې ولې چالي ته روان کوي مخکې شه علي تختي او دې خبرې ته وګوره ناظم صاحب تاسو ګلبشا صاحب تاسو هم چې داسې درځم د سره لږ سوال جواب کوم درغم دي کوم چې ته زه نو سوال کوم تم راځه ما یادې نو پرې لال وشم بیا زه راځم زه بس یو لانجه کو نه کنه دا خپل یو نوم څنګه دی کنه یارانو ما کانو تاسو ته دلته دی کوئی کاف ته ولې راوستم اخر زمان ګناه څه غلی شه د مو په جدود باندې لکه خمور نوسي او یا چې زمو ګناه څه ده په خپله چالاکي دې د خانانو نه نوکران جوړ کوې چې زما ګناه څه ده دا ګوره خړپاړو د خدای خاطر وکړه ما تا ته څه ویلي زما ګناه څه ده او تاسو دلته ولې راوتم زه خو ستاسو باید یوه خبره هم نه پوهېږم چې دا تاسو څه ګډوډي وایي ما فکر خدای دې وخله نه تاسو من څه غواړئ والجدود خپله خوني نو واخلئ که نه ما ته څه وایي ما څه کړي ما پرېږدي چې زه ځم سعیدو ته به مولا په کاغذ باندې دستخط وکړې دا کوم جداد دی چې مو نه اخیستی دی دا به مولا روکې و دستخط به وکړي درومه هسې درومه ما لا به 100 روپۍ به راکړي روټۍ به راباندې خوري دیر به کم خو دستخط به یې راته کوې کوم دستخط علاقه دی بیا خونون کېږو ما پرانیسئ زم در سره کټېږم ما پرانیسئ غلی شه خدای خبر دا پلار اوس مې چېرته لاړه چاچی مه خفه کېږه خدای به خیر کړي چېرته ورپسې لاړه شم چېرته ورپسې وګرځم چاچی ته ورپسې مه ګرځه زه به ورپسې ګرځم زه به یې لټوم نه بچی ته ورپسې مه ګرځه ته پېغله جینۍ وخت ډېر خراب دی چاچی ته فکر مه کوو دا جلنډو دې کور ته راوستل اوس زما کار دی یا لورې اوس خو یې ورپسې هغه پلار هم غیب دی خدای خبر چې اوس هغه څه شو دا ولي ناظم شاه سرخوږی په پادرۍ کې شامل شوی رسو وړکیا دوله پتا نشته دا زه دې خبره وم او کنه ما ورله د پارټۍ ټیکټ ورکړ مولا خپله غوني وې پاس مې لو شوه داسې دی کنه هم په شورو له د جیدات په دغه کاغذ باندې دستخط وکړو اوس هم د خون نو تاسو ټول هم نوکران دروغ وایه ته غلی شه مړه نه ته ما ته ده ووایه که نه د
چې تا ته ناظم صاحب کله دستخط وکړو اوس په دغه سوچ مغزو د چورلټ کار پرېښی دی ناظم صاحب تاله کله دستخط وکړو ناظم صاحب غوتلی تاڼې ته په غواکارو باندې رپورټ لیکي څه شی مزغو خو د تو کار پرېښو روانې کړي خیر خو دې که نه څه چل دی ولې راشه کنه غمپشا صاحب ناظم شاه صاحب وایي چې غمپشا صاحب راله د جایداد په کاغذونو دستخط وکړي خوب به یې لیدلی دله خوب نه ورځي دا خمار دی بلکې خامار دی انس خامار غلی شه ګنې در باندې لغتې ږدم نه ته ولا دستخط ونه کړو مازغلي خلاف دې ما ته کله درکړو زه خو د ترانې نه راغلم مازغلي کار کوي که نه کوي دې ولې چېرې په دې بلکې چې ته مولا دستخط ونه کړو نو هغه مکمل لیونی دی په ایمان نه مکمل لیونی دی ته څه کوې کوم ځای کوم ځای را واوړه کنه بس کنه ابا دا نه مړېږي ناظم صاحب بل لیونی شوی مکمل ښځې زه خو لیونی شوم غمپشو مې دغه لی تړلی دی نو غمپشو په حجره کې څه کوي ها کنه دا څنګه کیدی شي غمپشا خو دا تا تړلی دی څوک بل څوک به دې لیدلي ای کنه دغه غم خو ځم کوم چې څوک و غمپشو خو دغه لی ما تړلی دی ویړکه خو تېر وکړه دا راته ووایه چې ته څوک یې جرلنډو یم جرلنډو نه ته غمپشا نه غم څوک په شا کولی شي زه څه لیونی یم نه نو دوه کسه څنګه په یو شکل کېدای شي ولې خدای ظالمه دا ته فلم خو نه دی چې ډبل پورټ پکې شروع وي دا جوړې د هغه هم شکل دی هم شکل نه یم که نه جرلنډو یم که نه جرلنډو پوهېږي ښځې دغه ویړکې به پرېږدو دغه ویړکې خو د ما د خوبونو دنیا مې روڼه کړه بس پرېږده نو پرې ماما بس ما پرېږده بیا به که کافر نه راځم بس یا نه راځم ولاکې راځم جرلنډو به بیا نه راځي بنکه مړه بنکه خولې دې وکړه دا د ما مخ درته دوکتور ښکاري ښځې روسه پرونیزه چې تروي وای ټول ولاړولو دا خو ناظم صاحب را روان دی السلام علیکم ناظم صاحب او ناظم صاحب خیمه بالکل ټیک ټاک دی ناظم صاحب دا جرلنډو نه کله ناظم صاحب شو ملا چې ته ښې که نه ناظم بالکل ټیک ټاک دی پوهېږې که نه ناظم صاحب ستاسو طرف ته درغلی و تاسو کره مې د جوار وړو او سات پرېښو ما وی چې ستاسو د کور ودانې ډېر زیات خوښ جاسو کړه مو سات کورواله ګوره زه تاته خبره کوم که نه دا څیزونه چې کوم دي که نه دا ګورې رشوت که راځي ته پوه شوې که نه ناظم صاحب رشوت نه دا خو زمونږ تا سره مینه ده بس دا کار بیا ونه کړې ښه دا څیزونه زما نه لګي زه له کوره پورې وتم ښه وعلیکم السلام داسې معلومېږي چې سم ستړی سوې ځم چې تا ته جیبه ښې کوم یار ویم که چای دې راباندې وڅښلې که نه په ایمان درته اوبه مې ګټې ښځې ښځه جرلنډو
دا ستا ښځه کله نه پیدا شوه؟ دا لږه دا ته څوک یې او زما دې کور ته ډایرکټ څنګه راننوتې او دا جنرټو دې چاته ویلې و ذلك نیم زه جنې یم ولې هېر شو ده نه زه ستا چنغله یم جلنډو. That's why, Changala! Hey, Nazima, what is the bad one again? Bad one again! دروغ یې مې دروغ لګې چټي لګې دروغ ولې وې دروغ نه ویم ولې زه ستا چنغله نه یم بلبله. دا پکې لا بیا نه چې ته بلبلې نو توتې مزې ګرځه که نه ما نه څه غواړې زما خو دا دې غټه پټه زه ستا ښځه مزه نه منم زه ستا چنغله یم او واده به هم ما سره کوي زه مخکې شه کور ته. Hey, it's my خاوندې او زه ګورم چې دوی له دې ځای نه څوک وځي. ولې دا چا لستوړي د څه شول خبرې پرې دا نو کمون مې ماته کار کړی زه یو ورځ کې ملا بل چاته ورته څه ته چا نه پیدا خو دې ته ناظم صاحب ما خو پیګه دې چل څه چې مکمل لیوانه ښکارې ته لیوانه مکمل می پلان پیدا کی کله می چنګله پیدا کې چې ته موږ نیکه پیدا نشي چا به مې وړا ودا کې یو ګنټم نو دې څه وای نه اځه کا راځه په جري لا راپسروني دي وجري لا راپسروني وتحسيني ونري وتبك وتانا يورداني ونازمة غرسي دوان الستور دي ما تبعدشي يا خداي كده سنبير بعد كده نازمة خارجة تستاو كان غلط الشاطر ده واحدة دي واحدة شيخ ما بوكا دا خو ناظم صاحب دی چې دا درخواست ونه ورکړ. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بخیر راغلی. خو خدای دې بخیر. زه خو حجرې ته در روان وم جي خو خدای پاک مخې نه راوستی. خیر خو دې ډېر ضروري کار مې و جي ضرور دا درخواست مې دی جي 12 پاس کړی دی ما ویلې چې جي دا راله لږ دستخط کوي. تا سره 100 روپۍ شته؟ 100 روپۍ شته. تا را سره جي سل څه کې زر خو والی زر دا والی ٹھیک شو دا پین والی دستخط دستخط یې ډېره مهرباني دي ډېره مهرباني دي ډېره مهرباني دي ډېره مهرباني. یالکه دا خو ناظم صاحب را روان دی. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام. بخیر راغلی. د خیر ناظم صاحب چېرته روان دی؟ زه خو بس وږیم ولا چې روټۍ خورم وږیم ولا چې زه خو هم تانې سره روان یم مونږ هم بس وږي مونږ هم دا غواړو چې تانه کې روټۍ وخورو. نه تانه کې خلک روټۍ نه خوري وال خوري. څه اوچې پوچولې سړي چې خو زموږ مشر یې مونږ به مشر سره دا کار کوو چې مونږ به هغه غربو او ووبو. به ټیک ده ځه نو به داسې دی که نه بس زه چې ځو تانې ته او تانه کې به د خیره ما سره روټۍ خوري. ټیک شو د خیره بس مړه که دال دې راباندې وخوړه که نه خدای خو دې همداسې تانې دال لره او که غوښه دې راباندې وخوړه خدای دې اکسپکټر که او که چرګې دې راباندې وخوړو خدای دې ډي سپیکر. بس مله ته راځه بس راځه نه دیسته مازغم کار نه کوي راځه.
درخواست ناظم صاحب دستخط کړی دی که نه یو چېرته رشته دار به دي ځکه خو یې داسې پوک دستخط کړی دی او جی زما د ترور د ماما د تره نسې دی ډېر نږدې خپل دي دی دی د بې خوبه دستخط جعلي دی داسې ویسل ما په خپله د ناظم صاحب نه دستخط کړی دی ضرور شزا یعنې پولیس ته یې حواله کوم جعلي دستخط یې کړی دی هغه پسات چې لاړې چې روغ شي زیاتې واز پرېښودمه ته به کله راځې وای بیبي جی دا سبزي مې وروڼه چېرته یې کېږدمه زما په سر کې د خو دغسې یې کېږده که نه سنډا تا دومره نخرې مه کوه ښه مونږ هم مخکې خانانو رښتیا وایي ته چې کله خانه وي که نه نو ستا نخرې خو خان هم ناسوي وړې دا خونه وه ته خو د غریبۍ نه خونه شوې خدایا خیر لونجا شوه دا ستا رالاسه چه شوي دا چه شوي وځه دا که بیا وځه وخت په دې ساعت وځه جا وځه ته شب وځه چوله بیا چوده مولا خیر مولا خیر زه بې حجرې را لوټ شم سړی یم خو دغه ترسار یې راته ونه ویایي وځه ته څه برنګ برنګ ګول خیر څه زمړې سوی زمړې ورشه یار وکړه زمړې د اسمان نه نو ځه داسې په چا اورېدلې نه یې غم پسا چېرته لاړې راځئ چې راځئ راځئ زما د کوڅه کې کښېنئ چې راځئ تا په کوڅه کې ته نه کښېنو که نه دا چې چېرته کټمن په کښېني کوڅه کې کټمن څه کوي سړیه نو بس بیا خو به کښېنم کې به دلته به کښېنو خیر دی که نه داسې به کښېنم خانجي دا ناظم صاحب چې د خپلو غټه پیمه راغښتې ده دا چې اوس پیدا لپاره بل کوم ناظم صاحب ته چې پته ولګي چې تر اوسه پورې دا د ما نه دی پېښ شوي څه به مړې کړه نو چې پرې نه دی بازیګري غواړم دا دی جي دا خو زما پلار دی دا هم څنګه نیولې پرېږدئ پرېږدئ خو تا ویلې چې زه د زوی تښتولم او پرېږدی یم لیونی شوې زه به درباندې خپل پلار نیسم خبرې یا به زمونږ دماغ خراب وي یا به څه پرېږدئ سړیه بلکل ولې به نه پرېږدو خامخا به پرېږدي ته وې څنګه بیا نه پرېږدو هلکه وشه ښه مزېداره روټۍ ولا روټ شوه پلار او زوی ده لوی شي بچې لوی شي خدای دې نور هم لوی سړی کړه ګوره دا یو خبره کوم دلته چې څومره روټۍ ته خوړې چې که نه وخوره کور کې خو پیمان درته یم کچوله یو نوړی م ورکې او بچې د کور خبره سړی بار نه کوي ورځې شکاله مې له زړټوبو خو کیسه ویښتانې مې وغوبولي په داسې پلار ورکې ما چاته نه لیدلي بالکل نه دی اتیشه پوهېږم یجینه دا تا د ځان نه څه جوړ یجینه کور ته ځي بس کور ته مې روان کړی ته چې ته کور ته بوځې زما خاوند زه به کور ته بوځم مخکې شه ته به ولې کور ته بوځې زما چنغول ما سره بځې ما نه خوښه خبره وړې خزه ده دا ټیک ویږم دا ټیک دا زما چنغله ده او زما ښځه کوم ده ما خو واده نه دی کړی دا زما چنغله ده وایي دا نه پېژنده وست ما نه پېژنده دا د کومه نه به جوړه کړې ده قسم په خدای غم په سات چې سرما ده نه وباسي استاذ ناس غم فساد استاذ خانه خراب
خانه خرابې دوی به دې پسې مړ شي زه ورځمه چې په مور یې زیری وکړم چې زوی دې ناظم شو ای خدایا پاک هم پشا خدای دی خونه خروبه که زه خو تا په دغه کلي کې په شربونو جرمولم چې سره یې سترګو لګېدو پرې نه خوم ټول جهداد یې برونه وخیستو تا په ټس کې خو ما بل سړی وتښتولو تا دې خدای مولا ګوتونه روولي چې په تو باندې زه کومې لوبې کوم مړه تو پسې خو دې مو پښې ستونی چې پښې تا ویړکیا چې تا ویرې کېنه وای خدایا دغلته مې ویرې چې ته کېنو آی نه پوهېږم چې دا څه دي ته کره ما لږه بوځه زه به خپل زوی م وینم او دا ښځه به یې م وینم او پوه به یې کړم چې ده په نامه غټه پټه چنغله ناسته ده دا ته څه کې چنغله یې کم ځای ناسته ده هغه خو جرلنډو پسې ګرځي بس ته ما یو ځل هغې کره بوځه چې نه صبرېږي نو زه به د هغوی کره بوځم مکه مرکزیت دی نه زه تا هم دلته پوسټ کوم که نه ته بیا دې کوی کف ته ولې راوستم دا خو مې بیا غستو کار ووستو تا خدای غرق که مازغه دې کار نه کوي دا دې بیا ولې راوستو نو چې دغه موله مخې مخې لا کېږي نو زه څه وکړم زه خو بیا روالم نه نو ما بار بار ولې راولي اوس خو یې له نشانه م واخېسته اوس د خوله یې بیخ بنیاد وباسه نو زه څه وکړم د تو شکل او د غمپشو شکل یو شی دی څه فرق روولو زه خو لیونی کړم ځه اوس دا نیکه دې بار پرېږده اوس به د روټۍ بیا بیخ وباسي ویلکا وځه نه ولې وځه روټۍ چین دی کېناستو روټۍ چین ورته د روټۍ کېنه دې ونه د روټۍ سلام راولې به که اوس هم پرېښوستې که نه نو د ماښام روټۍ به هم بیا نه خدایا چې اوس به څه کېږي سجي دغلته زیم نو دلته څوک دی او چې هلته څوک دی نو دلته څوک دی دا څه لانجه ده ستا نوم څه دی نوم دې څه دی جرلنډو نو دا زه اوس پوه شوم چې دا د چنغلې او د پلار څه کیسه ده راځه ما پسې راځه چاو ورته راغلې زما په خاوند د قبضې کوشش وکړه وس چې ورته دا مور او پلار هم را پیدا کړي ولې انګورې مور او پلار یې د هغه د پیدا کېدو نه مخکې پیدا و وای خدایا چې داسې
کې انګور راته مه وایه انګور دې زه یم کېدو واله زه د چا انګور نه یم زه د خپل خاوند ښځه یم دا فیصله ډېره ګرانه ده دا فیصله به مې چې زوی راشي نو هغه به کوي رڅې څه کوې اوس د هغه راتلو وایي به تاسو ما ته مازغه خورئ ځئ مړه هسې ځئ دا مې د زوی کور دی یم چې زوی مې راشي که نه دا ټولې خبرې به ورته کوم وای خدایه جوبه شم دا کم خالد دی راغه ته خو راته ډېره شوه واس به د هغه انتظار کوي وای نازمیه دا داسې په غم مه وړه راشه اوس دوی سره فیصله وکړه داسې خوارو ته ګورې دیګو زه د خیره یار مې ګونګی شو څه چل دی ولې دې سړي تختونو مچمانې جزا لیکلې ادا دی راولې نو تا زما خلاف سازش کولو راولې خودای پرېږده کې مو باسه ګونډت وښکایي خوان مور اغلاطي شوې ده بیا مې داسې نه کړ تا ټول نه پرېږدم که نه دا سزا به زه تاله په کور کې درکوم ته ځه کور ته خولو کور ته ځه پېزه مې پرېږده وای خدایا کور ته ځه که نه لیونی دې بلکل په خبرې نه پوهېږي دا بیا نو کور ته ځه او زه هم درشم او که نه او راځه او سکچو تم راځه تم زمونږ روډي دې ځان سره راوله تصاویر کې خو یو بل داسې کسي لکه چې یو بل خوري د تاسو چې سېته ناست یې تاسو چې کار روزګار نه کوئ کور کوو ولې به کور نه کوو خو دغه علمانو نه وسپو موږ هم یې سره کېناستو پوسو هغه د زوی راغلو ازا چې زوی نه یم ښه زوی دې اوس را روان دی اوس به راکړي هغه دې زوی دی زوی دې هغه دی نورې ستا پیسې دا څنګه چل دی دواړه یو شان خونجي ته به موله څه سزا ورکوې سزا خواصې موله ملوېږي په خپل کوله کې نوکار یم او پوه شوه ښځه مې نو هغه مې نوکره وو دا ستا د خپلو کړو نتیجه ده دا ما اوس کټي خپلو کې صلاح کړې وه چې تا ته لږ احساس درکړو تا به موږ ته ډېر زیات سپک کتل نو چې سپک دې کتل نو موږ هم سوچ وکړو چې دا دې څه طریقو وکړو چې موږ ټاپوی کړو چې ته دا کارونه نه کړې ګوره غریبانو ته خلک سپک نه ګوري دا هم د خدای پیدا دي دا غریبان خدای پیدا کړي دې دپاره خو نه دې پیدا کړي چې تاسو بې عزتیانې کوئ انسانان موږ هم انسانان یو که نه تاسو هم انسانان یو موږ هم انسانان یو نو تاسو لږ په انسانانو باندې لږ رحم وکئ غم پشا مونږ ته احساس وشو مونږ معاف کا زه ستا جایداد باندې تندر هم نه غورځوم ځان پوه کا زه ستا په جایداد څه کوم زما خپله غریبي خوښه ده زه غریب یم او غریبي به کوم خو تا چې کوم کار کولو که دا شی ناجایزه دي موږ سره کول دا خو مې تا له احساس درکولو اخره کې به نه خدای پاک تپوس کوي چې به خدای له څه جواب ورکړم څه به جواب به څه ورکړې غم په شو درته ویل چې زما جایداد نه یې پکار زه په هغه جایداد باندې څه کوم زه په هغه دولت باندې څه کوم چې زه ځان سره قبر ته نه چوبړې خدای دې بیخ د داسې جایدادونه وباسي بنیاد دې د داسې جایداد وباسي دا خدای ته چې ځو ودارېږو تاسو به چېرته هم نه شئ ته به لکه د ورور په شان دې په دغه کوله کې مو سره اوسېږې وپاتې شوه مشري او خوني اب هم ته کوې زه درنه تبلیغ لا درومم کېدی شي خدای پاک له ما دا ګناهونه معاف کړي او هغه تاسو هم تاسو ما معاف کړو معاف مې کړو خو بچې تا ته احساس وشو که نه نو بس خبرې ختم اوس موږ څه وکړو بس ته هم خپل کور ته ځه خو خدای ته وګوره د مور او پلار لږ عزت کوه او د دوی خبره منه
عمل پې کوه او دا چنغله دی دا دام ځان سره بوځه ما معاف کا خورې ما په غلطۍ کې تا ته ډېر څه ویلي دي ما معاف کا خورې داسې هېڅ خبره نه ده خیر د غلطفهمۍ که هر څه کېږي